عزتمندو مانا پته ده چې دا پروګرام چې کله کېښودل شو نو ډېرو خلکو جرګې شروع کړې هغوی باندې ستاسو د دې کلي دا اتفاق چې دی دا په ډېر سخت تېرېدو لګیا و زه هغې خلکو ته دا ویل غواړم چې دې ځایوالو شیرپو زموږ یو خپل اتفاق او یو وروري ده زموږ مړ جمدري یو دی زموږ عزت یو دی که دا د چا خیال وي چې زموږ او ستاسو په دې اتفاق کې څوک بې اتفاقي راوستل غواړي دا د هغوی غلط فهمي ده ځکه چې د دې خلک به مونږ یو بل نه جدا کېدی نه شو انشاءالله دا به تر مرګه به مونږ یو ځای به یو او انشاءالله دا اتفاق او اتحاد چې دی دا همیشه چې کله دا یو ځای شوی دی دې اتفاق او اتحاد چې دی هغې ګټه راوړې ده او انشاءالله دا اتفاق به ګټه راوړي عزتمندو دلته کې که موږ نظر واچو ترقیاتي عمل چې دی هغه هر څه د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور د لاسه که سړکونه ګورو که بجلي ګورو که ګیس ګورو که سکولونه ګورو په دې جمع وارو کې زما خیال دی د 30 سکولونو نه زیات سکولونه چې دي دا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور د علاقې لپاره کارنامه ده دغه شانتي دغه شانتي دلته کې ډېرو خاندانونو له ملي رهبر په خپل وخت کې روزګار ورکړی دی نو څنګه به دا خلک چې دي د جناب آفتاب احمد خان شیرپور نه بېل شي څنګه به د دې خلک چې دي د هغه چې کوم خدمات دي او د هغه چې کومې هلې ځلې دي هغه یې لیکي بیا به زه دا ووایم چې دې علاقې کې که ستاسو خیال وي چې کله شهید وطن حیات محمد خان شیرپور د سیاست په میدان کې قدم یې ایښودلو نو د دې مشرانو زرګون حاجي صاحب او نور داسې مشران چې دي ټول را یو ځای شو او هغوی د شهید وطن حیات محمد خان شیرپور په سر باندې لاس کېښودلو د هغه سره ملاتړ شو او د هغې نه د جدوجهد شروع شو نن که دا قومي وطن پارټي ده دا دلته کې د زیموارو د شیرپور د هر یو کس پارټي ده دا هغوی داسې ګڼي چې دا د هغوی ذاتي پارټي ده نو بیا دا خو د ډېره غلطفهمۍ شکار دي دا خلک چې هغوی دا راځي او دا خیال کوي چې تاسو نه به ووټ وغواړي او تاسو به دوکه کي دا د هغوی غلطفهمي ده زه هغوی ته ویل غواړم چې زموږ نه دا اتفاق هېڅوک نشي روانولی انشاءالله د دې علاقې خلک خو چې دی چې کله ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور MNA وي نو د دې علاقې خلک چې دی هر یو کس ځان MNA ګڼي چې کله هغه وزیر وي د دې هر یو کس چې دی هغه ځان وزیر ګڼي د دې هر یو مشر چې دی د هغه په خولې باندې کارونه بیا کېږي نو دا به څنګه دغه وشي چې زموږ او ستاسو به په منځ کې به څوک فرق راولي عزتمندو دا 2008 والا چې کوم څه وشو دا یو لحاظ سره ښه وه ښه فرق خو محسوس شو که نه دا خالي په دغې کرسۍ باندې کېناستل نه دا تجربه غواړي دا جذبه غواړي د خدمت
دا د حکومتي طریقې کار باندې او د هغې چلولو چې دی د هغې پوهه غواړي. دا په هر چا کې دا پوهه نشته. نن عزتمندو مختلف خلک په تاسو ته راځي. څه هغه خلک دي چې اول موږ سره وو، بیا آزاد شو، بیا موږ راغلل، بیا لاړل پی ټي آی ته، اوس بیا آزاد شو. اوس پته نه لګي چې آینده مستقبل به یې څه وي. او تاسو خو پوهېږئ که نه د آزاد خلکو خو نه نظرې وي، نه سوچ وي، نه دا پته لګي چې هغه به کوم ځای ته ځي او کوم ځای ته به نه ځي. نو ولې به موږ خپل ووټ د آزاد خلکو باندې ضایع کوو؟ په دې باندې به سوچ کوو. بیا دغه شانتې بعضې خلک د اسلام په نوم باندې ووټ غواړي. دا ووټ چې موږ استعمالوو دی کې نه جنت شته او نه دوزخ شته. جنت او دوزخ چې دی موږ ته په خپلو اعمالو وملایږي او الله تعالی به یې فیصله کوي. دا زموږ ایمان هم دی، دا زموږ مذهب هم ته ښیي. دا ووټ چې موږ استعمالوو دا دې لپاره استعمالوو چې زموږ د علاقې خپل مشر وټاکو چې هغه په قومي اسمبلی کې او په صوبایي اسمبلی کې زموږ د علاقې د حقوقو تحفظ وکړي، زموږ د علاقې نمایندګي وکړي، زموږ د علاقې چې کومه پسماندګي ده د هغې وکالت وکړي هلته کې. او د هغه ځای نه وسایل چې دی هغه راوړي چې هغه زموږ د پسماندګي لرې شي. په دې باندې سوچ وکړئ چې څوک به ستاسو بهتر نمایندګي کولی شي. زما خیال دی چې دا که دا ولاړو امیدواران چې دي چې هغوی نه هم تپوس وکړي، نو هغوی به هم درله دا جواب راکړي چې ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرخوان علاوه بل هېڅوک کار نشي کولی. عزتمندو تقریبا 14-15 ورځې پاتې شو. دا به اوس راپاسو کور په کور، کوڅه په کوڅه به ګرځو. چې کوم خلک په دې خبرې باندې نه دي پوهې هغه هم په دې خبرې باندې پوهه وو چې دا د دې وخت هم ضرورت دی، دا د دې علاقې هم ضرورت دی چې موږ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو کامیاب دا 4 کاله چې کوم طریقې سره زموږ د علاقه نظرانداز شوه دا به ځان ته مخالف ږدو. دا به ګورو چې زموږ د علاقه وروستو پاتې شوه دغې ته به ګورو او راپاسو به ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو به کامیاب وو. بیا به دغه شانتې عزتمندو خالي په ځینو موارو کې به نه ګرځو، خپل رشتو پسې به ګرځو، خپل تعلق پسې به ګرځو. دلته کې ناست هر یو کس چې دی د هغې زه دا وینم چې هغوی چاته کیني او ورته ووایي چې مونږ راغلي وو د قومي وطن پارټۍ لپاره ووټ غواړو، نو تاسو ته به هېڅوک انکار نه کوي. انشاءالله د دې چې خلک به راپاسي دوی به دا ګڼي چې دا الیکشن ته چې دی دا دوی په خپله ولاړ دي او دوی به کور په کور کوڅه په کوڅه چې دی دا پیغام به رسوي به. داسې به کوو وروڼو که نه؟ او انشاءالله دا زما یقین دی چې په 8 تاریخ واصل د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو په موږ باندې قرض دی. هغه موږ لپاره قرباني ورکړې وه، دې قوم لپاره قرباني ورکړې وه، دې خاورې لپاره قرباني ورکړې وه. د هغه چا سره دښمني نه وه، صرف د دې غریبانانو آواز یې اوچتو. دوی له حقوق غوښتل، دوی له ترقي غوښتله، دوی له ښه ژوندون غوښتو. دا د هغه ګناه وه. د دې علاقې ماشوم بچې 8 فروری هغوی ته یاده ده او انشاءالله دې ځل د الیکشن په شکل کې د ووټ په شکل کې به 8 فروری باندې شهید وطن حیات محمد خان شیرپو ته هم سلام پیش کوو او د هغه قربانۍ ته هم سلام پیش کوو. عزتمندو دا څو ورځې ورته کار دي
دې کې به راپاڅو زما دا درخواست دی هر ملګري ته چې اوس به څلېرویشت ګنټې کار کوو راپاڅو دا څو ورځې زموږ د محنت دي چې دا موږ وکړو بیا به 15 کاله مشر زموږ خدمت به کوي داسې به کوو وروڼو که نه ټول لاسونه اوچت کړئ ټول لاسونه اوچت کړئ ټول لاسونه اوچت کړئ دې کې چې اوس یو بل څه وپړقوئ دا لاسونه دې یخني یخنۍ کې چې زه ستاسو د تعداد او دغه وینم نو دغې نه دا ثابتېږي چې انشاءالله کامیابي به ستاسو وي به زه